چې کوم عمر جینۍ دا په یو داسې کور ته لاړه شي چې هلته بس خواښې نه علاوه چې نو بس خاوند دي یو دی نو څه مسله نشته، بس هغه عام طور چې نو بس وړه شان کورنۍ ده، بس لګیا خپل خاوند خدمت هم کوي، چونکې د خپل خاوند سره چې نو مور پلار هم نو بس ورسره د هغې خدمت هم کوي. نو لګیا بیا که چېرته د هغې نرم رویې والي نو هغې چې نو بیا د ماشومې که چېرته کوتاهي متاهي کېږي نو هغې ته هغه شان د هغې غلطۍ نه پوینټ آوټ کړي. لکه که چېرته په لومبنۍ پخلي کې ته څه مالګه سیوا شوه نو په دسترخوان چې نو مخونه نه روانوي چې وایي دی کې خو مالګه سیوا ده دا دې څه پخ کړي دي، بس هغې چوپ چاپ هغه خوري. بیا خواښې چې که چېرته موقع ورته میلاو شوه په کچن کې نو ورته ووایي چې بچې هغه ورځ لږه شان مالګه سیوا وه نو دا ته خیر دی لږه شان کم اچوه، موږ په کور کې کمه مالګه استعمالو. نو عموما داسې هم کېږي یو کور کې به خلک مالګه ډېره استعمالوي نو خو په ماشوم یې نه پوهېږي، خو ډېر کم عمر کې اخو لا پخه بد هم نه پوهېږي. نو چې تاسو واده کې نو په هغې ایکسټرا اورډنري پریشر راشي نو هغه بیا ظاهره خبره ده چې څه ولې ورځي د یې مطابق عمل کوي. دا جینۍ چې کله واده شي نو هغه کور ته واده شي، دا چې ته هوټل ته نه واده کېږي یا دا چې ته په یو رسټورانټ کې د دې واده نه کېږي، دا کور او په کور کې اونچ نیچ همیشه وي. نو لہذا دغه خاوندانو ته دغه سړو ته چې نو زما دغه خواست دی چې د واده نه پس دغه ماشومه چې راشي او دې نه غلطي کېږي نو هغه غلطي د خلکو په مخ کې نه پوینټ آوټ کول پکار هغې ته، بس په کمره کې چې کله دا بیا یوازې نو په طریقې سره چې نو پوهول پکاري. ماشومان همیشه پوهول پکاري، هغې چې نو په هغې پریشر نه راوستل پکار، هغې چې نو په خپله خبره ستومانه کول نه دي پکار.